الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قابل قدر والاحترام معزز السامعين، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي چې واوریز حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره زه ناستو، نو مو مخې ته یو کس هغه په داسې حالت کې تیر شولو چې هغه په خپو باندې هم شل او په سترګو باندې هم ړوند و، او هغه نه مخکې یو کس روان و او ځان پسې دغه کس دغه ړوند کس هغه رکش کولو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمیلو چې ما په خپل زندګۍ کې داسې بدتر کس نه دی لیدلی، یعنی کوم تکلیف کې چې دا مبتلا ده داسې تکلیف ولا کس ما په ټولې زندګۍ کې نه دی لیدلی. نو په دغه محفل کې یو بل کس سره مخته شولو، هغوی دا وفرمیلو چې جی دی ما تره زوی ده، داسې په دې حالت باندې ده، د دې وجه دا ده چې زه پلار نه یو زوی وم او دی ما تره زمن و، دوی 9 کسانو او پلار سره لس جوړېدلو. نو ما ته د خپل پلار نه ډېر زیات مال او جایداد پاتې و، چونکې دوی سره دغه مال او دولت هغه ډېر کم و. نو دوی به نمبر په نمبر باندې یو کس راتللو، ما سره بې ظلم کولو، هسې به یې سره اوبه خړولې، حتی کې چې دې باندې ما صبر کولو، صبر تر دې پورې چې رجب میاشت وه، په دې کې دوی هغه ظلم نه ونه درېدلو، اما خولې نه دغه یو اذار ووتلو چې یا خدایه دغه رجب مبارکه میاشت ده، په دې کې هم دوی دغه ظلم نه وداري، یا الله ته دغه ټول یو بل پسې مردار کړي. نو دغه کس فرمای حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې ما په یو رجب کې دوی دپاره بددعا وکړله، بل رجب دوی په خپلو سترګو باندې ونه کتلو، په دې کې دغه 8 کسان یو بل پسې هغه وفات شولو. د کوم کس چې په سترګو باندې ړوند ده او په خپو شل ده، دې دپاره ما دغه بددعا کړې وه چې یا الله دا داسې حالت کې پرېږدی چې په خپو باندې هم شل وي او په سترګو باندې هم ړوند وي، او یو داسې کس په مسلط کې چې هغه دا ځان پسې کش کوي. نو دغه حالت چې دې باندې راغله ده، دایما والا بددعا هغه الله تعالی دوی په باره کې قبوله کړله. ما نه کوله، خو لیکن ډېر زیات ظلم او زیاتی دوی ما سره شروع کړو، نو ډېر زیات صبر نه بعد کې دغه بددعا دوی دپاره ما کړې ده. زما عزتمندو، خبرې مقصد مه دا ده چې دغه میاشت مبارکه میاشت ده، علما کرام فرمایي چې په دې کې الله تعالی د انسان والا دعاګانې هغه ډېر زر قبلوي. نو موږ تاسو ته پکار دا دي چې موږ یو کس ته بددعا کوو، ولې نه چې هغه وخت کې موږ تاسو خپل ځان دپاره د خیر دعاګانې وکړو، او بهتره دا ده چې بل مسلمان دپاره هم په دې کې موږ تاسو د دنیا او آخرت خیرخواهي او د نیکۍ ولا دعاګانې کوو. الله تعالی د موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.